نو ما یو ویډیو جوړه کړله، هغه ما په ټیک ټاک کې واچوله په 2019 کې. نو چې ما ټیک ټاک کې واچول نو هغه وایرل شو چې ډېر زیات کسټمر راته دغې وجې نه راغلو. ما سره کور کې خاله دی چې هغې له مونږ 60,000 روپۍ د میاشتې ورکو د کپړو چې دي دا $1.5 نه شروع شوي دي لکه بهري لیږو، نو دا 250-300 پسې زمونږ زیاتر کسټمر د امریکې نه دي، د کینیډا نه دي، استرالیا نه دي او نورو نیدرلینډ نه ډېر زیات دي، نورو ملکونو نه هم ډېر دی، خو زمونږ د امریکې ډېر زیات کسټمر دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، کاشف عارف یم د پیښور په ډین سټریټ سنټر کې موجود یم. یو داسې دکان کې موجود یم کوم دکان چې مونږ خو په عام ژوند کې ګورو چې سړي دکانونه چلی، خو دا دکان چې کوم دی دا ښځه چلی او بیا د کورم سره تعلق لرونکي ماریا بنګش هغه دا دکان چلی. روایتي چې کوم لباس دی هغه پکې جوړول کېږي، دی ټول هر څه خپله جوړوي. بیا دا مختلفو د پاکستان په شمول د نړۍ مختلفو ملکونو ته دا لیږل کېږي. مونږ به دې سره خبرې اترې کوو، د دې کار په اړه به معلومات اخلو. مونږ سره اوسئ. جی کتونکو، څنګه چې تاسو ته مو وویل دلته ماریا بنګش مونږ سره موجود ده، د دې دکان مالکه ده. دې سره به خبرې اترې کوو. ټول ناول خو ستاسو ډېره زیاته مننه. او بیا څنګه دا خیال مو څنګه رالو چې د پیښور غوندې او بیا د ډین سټریټ غوندې سنټر کې تاسو د خپل کاروبار شروع؟ ما خو دا کاروبار خو ما مخکې نه کولو، خو موږ به ډیزاین فیملی دپاره کولو. نو ما ورور راته ویلي چې تاسو دا ویډیوز په ټیک ټاک کې واچوئ، دې سره به ستاسو اکاونټ هم ښه شي او دا داسې چې نور خلک به هم درنه اخلي. ما به کور والا ته کولو او ما په انسټاګرام کې اچول. نو ما یو ویډیو جوړه کړله، هغه ما په ټیک ټاک کې واچوله په 2019 کې. نو چې ما ټیک ټاک کې واچول نو هغه وایرل شو چې ډېر زیات کسټمر راته دغې وجې نه راغلو. نو بس دې سره زما بزنس نور هم شوق پیدا شو. بس سټډي مې سایډ ته کړه او بزنس باندې فرسټ پرایورټي کې کېښودلو. نو بس هغې نه بعد تعلیم مو څومره کوم ځای پورې ورسولو؟ RMI نه میډیکل کړی دی. میډیکل. نو بیا دې طرف ته څنګه رالي تاسو؟ او زمونږ اصل کې فیملی سټریکټ دی، خو زما ورونه او امې ډېر ښه دي، نو هغې زه ډېره سپورټ کړم په دې بزنس کې. زما چې کله ابو وفات شو 2018 کې، زمونږ فیملی چې دی لکه مطلب ډېر خاص سپورټ راته میلاو نه شول او تنقید به راته میلاوېدو چې او دا بزنس کوي، دا کاروبار کوي، او لږ جګړې مو شوې. نو بس هغې د وجې نه ما دې کاروبار طرف ته زیات فوکس وکړو. زما کسټمرز هم راتلو، نو ټول فیملی چې زما ورونه خویندې دي هغې زه سپورټ کړم او ما دا بزنس پرمننټلی دی خپل ځان ته وکړو. تاسو سره اوس پورې څومره کسان کار کوي په دې ستاسو چې کوم دا بزنس دی؟ ما سره چې دی 10 لس فیمیل دي را سره او چې دی 15 نه زیات را سره میل کار کوي. مطلب دا د پیښور دي که نه دا مختلفو ځایونو نه تاسو له کار کوي یا تاسو له راځي دلته؟ ما تاسو ته چې وختي مولو چې ما سره کور کې خاله ده چې هغې له مونږ 60,000 روپۍ د میاشتې ورکو د کپړو انځلو. ډیلي هغه مونږ کور ته راځي او یو 20 جوړه جامې انځي، نو یو جوړه په 100 روپۍ انځي او ډیلي دا چې دی 2000 روپۍ مونږ نه جوړوي. نو دا شان چې دی یو خاله ته چې دومره ډېر میلاویږي، لکه هغه چې دی نورو کورونو کې چې کار کوي څوک والا 10,000 ورکوي، څوک والا 12,000 ورکوي، خو چې مونږ والا ډیلي دا شان سپورټ یو خاله دی چې هغې سبق هم نه دی ویلی او عمر هم زیات دی. نو هغه چې دی مونږ ته دا کپړې انځي. نو دې نه علاوه ما سره چې کوم ټیلرانې دي نو هغې سره مونږ جوړې بیس باندې خبره دی، او دې نه علاوه ما سره دلته نور ورکرز دي. نو ټولو سره مونږ پر جوړې ماډلانې دي را سره، جینکیانې دي را سره، فوټوګرافر هم را سره دی، چرمادوزي والا دی را سره. نو دا ټول مونږ سره دي. نو دا ټول مونږ یو فیملی یو ګروپ شان ټول کار کوو دلته. د دې قیمتونو په اړه راته ووایئ که لږ، د دې قیمتونه څومره دي او بیا تاسو دا کم ځایونو ته لیږئ؟ د دې چې دی دا $1.5 نه شروع شوي دي لکه بهري لیږو، نو دا 250-300 پسې زمونږ زیاتر کسټمر د امریکې نه دي، د کینیډا نه دي، استرالیا نه دي او نورو نیدرلینډ نه ډېر زیات دي، نورو ملکونو نه هم ډېر دی، خو زمونږ د امریکې ډېر زیات کسټمر دی. ښه جي. نورو ښځو ته به څه پیغام ورکول غواړئ څوک چې وایي یاره ښځې څه نشي کولی؟
نو هغوی ته به تاسو څه پیغام ورکړئ؟ ښځو ته دا پکار دی چې څوک تعلیم کوي نو تعلیم دې نه پرېږدي په نیمه کې، مطلب او خپل فیملی ته دې سپورټ ورکړي، او میل له دا پکار دی چې دا اوس زمونږ چې کومه پېښور دی دا میل ډومینیټنګ سوسایټي دی، نو چې میل وایي چې او دا به کېږي نو هماغه به کېږي. نه پکار دی چې په خپلو لوریانو باندې خوریانو باندې سبق ووایي چې هغوی هم ستاسو سره په یو ځای شي. مهنګایي زیاته شوې ده، دونه ګراني شوې ده، نو چې هغې تاسو سره په یو ځای په یو قدم باندې روان وي نو دا به ډېر ښه وي او تاسو ته به هم زندګي اسانه وي. او فیمیل ته پکار دی چې په چا باندې ډیپینډ وي چې خپل بچی هم خپله سبق ووایي. چې یو فیمیل ایجوکیټ کړي نو پوره یو خاندان ایجوکیټ کېږي. نو پکار دی چې فیمیل راشي دې بزنس ته راشي، بزنس نشي کولی ټیلري دې وکړي، ټیلري نشي کولی خپل سبق خو دې بیخي نه پرېږدي.